یاد وساتئ د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب حنفي مذهب دا دوه درې مولیانو نه دی جوړ کړی دا د دې زمانې زرخري د کسانو نه دی جوړ کړی دا د مفسرینو مذهب دی دا د محدثینو مذهب دی دا د صالحانو مذهب دی دا د صدیقینو مذهب دی دا د غازیانو مسلک دی دا د شهداو مسلک دی دا د مجاهدینو مسلک دی دا د صوفیه کرامو مسلک دی دا 800 کاله په دنیا کې نافذ پاتې شوی دی قسم دی حنفي مذهب کې هغه جزئیات دي چې نن ټوله دنیا حنفي مذهب ته محتاج او مجبوری ده په دې عمل کول اما ته د جدل تر پاسي قسم دې کې ردی قرآن حدیث سره تک کوم واسطه وي دومره دا صرف پیسې دي چې د مغرب پیسې ده ورته ورکړي د اعتماد کې د جمع کې او سیخنی پورې تیخې شوې زیاتې هکې به یو کمبل ورکو دی به یو کمبل اړول هلته زه بره دیر ته لاړم مخکې کارونو کې هلته یخنۍ واوري بارانونه وي نو ما ته حافظ صاحب کیسه کوله دلته یو کس ته کوټ ورکړی هغه ته ویل امین به بزوره نو دی امین ووایو هغه کې بزوره به یې نه وایو نو دی پسې بیا راغی یار تعالی مونږ کوټ هم درکړی ته امین هم بزوره نه وی نو هغه ورته خو یو کوټ دی راکړی یو ځل مې امین ویلی دی بزوره دا ردی غریب ځان به ورنه ساتو انشاءالله العزیز جنگ جګړې د مسلک عقیدې په نوم مه کوئ څوک چې دلته د مسلک عقیدې په نوم جنګوي دا ستا د دین دشمن دی دا د خاورې او د وطن دشمن دی موږ به خپل دین هم حفاظت کوو د خپلې عقیدې به هم حفاظت کوو د خپل خاورې د امن به هم حفاظت کوو انشاءالله ته جنگ جګړې د دغه سره مه کوه البته زه تا ته اسانه طریقه درښیم کله ستا جومات ته راشي درته وایي مونځ دې غلط دی جنازه دې غلطه ده د قبر سر خو ته سورې بقرې اول اخر بدعت دی تا ته چې وي ته ورسره جنګ جګړه مه کوه ته د لاس نه ونیسه سایډ ته یې کښېنه ورته کښېنه ونیسي کله چې فارغ شوې د خپلو علماو سره رابطه وکړه ګاډي کې کښېنه له ځان سره ما ته پېښور ته راورسوه د خپلو علماو په رابطې باندې آنا جانا ټیکټ کرایې د ګاډي ما نه واخله مونږ ته نه راځي د دیو مدرسې شته دی هلته یې راوله قوم پسې مه راوباسه څلور پنځه مولیان د دیو کښېنوه څلور پنځه ورسره مونږ کښېنوه مسله زما د مذهب هم کېږدوه د ده مذهب هم کېږدوه تم یو بل یو ول سره یو ځل مخامخ کا د میډیا په ذریعه د قوم ته ور وښایه یو ځل مسله زیر بحث راوله مونږ په بحث ور واچوه بیا د الله د قدرت تماشه وګوره که په رڼا ورځ هم ورته اسمان ستوري ور ونه ښوده بیا راشه ماته نوم بدل کړه خبر باندې پوهېږئ که نه انشاءالله خپل مذهب عقیده به کلک ودرېږو انشاءالله العزیز میاندو تر اوسه پورې هغه بچي نه دي راوړي چې ستا مذهب څوک د دلیل په میدان کې غلط ثابت کړي میاندو تر اوسه پورې هغه بچي نه دي راوړي چې ستا عقیده تر اوسه پورې په میدان د دلایلو کې غلطه ثابته کړي پوره په دلیل او جرأت سره وایم تر اوسه یې نه دي راوړي او تر قیامت د سبا پورې به رام نه وړي انشاءالله دوی زه عزیت دی اردو رسالې کتلې دي هغې پسې روان دی او زه تاسو ته مې الله تعالی خو مونږ ته عقل را کړی دی که نه الحمدلله ووایي هسې تاسو زه کله کله سوچ کوم زه هم د قوم نه به الله تعالی د دې هم تپوس کوي تاسو ګورئ یو سړی وایي که نه د دارالعلوم حقاني نوم تاسو اورېدلی دی د رئیس لویه مدرسه ده هغه سپین ږیري مشایخ پکې دي 80 ساله قال الله قال رسول کې تېر تاسو شیخ ادریس صاحب چې رئیس لوی محدث دی هغه نوم اورېدلی دی پېژنئ مفتي عبدالله شاه صاحب پېژنئ دا د شیخ الاسلام مفتي تقي عثماني صاحب پېژنئ دا دومره علما دا دومره اکابر دا دومره مشایخ یاره دا ټول په قرآن حدیث نه پوهېږي څوک پوهېږي مونږ د علاقې نه لاړ شي سعودي عرب ته مزدورۍ ته چې واپس راځي سپین رومال یې په سر راچولی شیخ یې رضان نه جوړ کړی دا په قرآن حدیث نو عقل خو م الله ورکړی دی که نه انسانانو ته د عقل په بنیاد به هم کم از کم الله تپوس کوي ځان به ساتو د دغه خلکو نه انشاءالله العزیز زور انشاءالله پېژنئ که نه تاسو وابیان ورته وایي پول به ورنه ځان ساتو انشاءالله خپل بچي هم ساتئ مه ورلېږئ بچي دې جاهله لوی شي خو دوی ته مه ورلېږئ انشاءالله العظیم موږ خپل دین په خپل عقیده به کلک ودرېږو انشاءالله
بر المعرض کو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مدینه منوره کې دی زلزلہ راغله دی پاسې دو دغه سیده خپل باندې رسم کوي ورته ویلې خوځيږي عمر بتادل نه دی نافذ کړي نن تاسو لاړ شئ د مدینه منوره مسلمان او تبوسا لاړ شئ 1400 سال تاریخ او صدقه نن 1400 سال تاریخ هم گواه دی د مدینه منوره مسلمان هم گواهی ورکړي امیر المؤمنین یو گفتو به سورل سو کال ضمانت رشوي دا لیکن په مدینه منوره کې به زلزلہ نه دراغلي محترم یو قوم داو یو مونږ تاسو مونږ الله د کتاب سره تعلق څه پاتې شو صرف خپلولو پورې تندې سره ولګو خپل دکان هم نوې جوړ کو کور مې نوې جوړ کو حافظان صاحبان راول چې ختم وکړي محترم دا در سره مونږ منو مونږ د برکاتو قایل یو مونږ د کراماتو قایل یو زمونږ تعلق د علماء دیوبند سره دی الحمدلله علماء دیوبند اعتدال ولا خلق دی لیکن محترم قرآن دې لپاره نه دی دا قرآن یو ژوند دی دا یو زندگی دا دا یو دستور دی دا یو قانون دی دا یو ضابطه حیات دی دا یو نظام حیات دی مونږ حق د رب کتاب جماعت مدرسې پورې محدود کو خپل ژوند نه موست وجر محترمو نن معاشره کې خوشحالي نشته لري نن چین او سکون نشته لري نن محترمو تاسو ګورئ مسلمان من حیث القوم دا مظلوم او کمزور شي د پوره دنیا کې تاسو نظر وکړئ چرته یو د څه خطه وګورئ چې راغلی مسلمان کمزور نه مظلوم نه وجه سره محترم زمونږ د دین سره تعلق ختم شو مونږ د قرآن سره تعلق ختم شو رب مونږ باندې ذلت مسلط مونږ تر د مغرب نه متاثر د نشوران وای مونږ مسلمانان مظلوم ولی شو و یره مونږ سره ټکنالوژي نشته د ټکنالوژي په اصول کې مونږ ډیر شاته پاتې شو محترم دا خبر غلطه ده زه تاسو نه تاسو کوم صحابه کرام سره ټکنالوژي و اور سره جی ټمبم اور سره مزایل و تیار اور سره دا یو شی ور سره نو صحابه کرام زما استا مشرانو لاړ سره صحابه کرام ژوند او ژوندۍ او تاریخ وګورا قیصر او کسرا د هغه زمانه لکه نن سبا چې روس او امریکا دا د هغه زمانه سپر پاورونو قسم دې دا ټول د دیو تخدره د دیو بادشاہتون الله د صحابه کرام خو تر واستیو نن لاړ شاغه ژوندۍ او ژوند د صحابه وګورا زما استاد اسلافو دا د وخت مغروره دا د وخت ظالمه دا د وخت جابره حکمرانان او بادشاہتونه دیو زما استاد مشران او صحابه کرام ته ټیکس او جزیه ورکړي نن چې مونږ د دین او د قرآن نه لرې شو مونږ متحد شو نه هغوی مونږ نه ټیکس او جزیه غواړي محترمو د عزت لاره قرآن ته واپسې د دین ته واپسې بله هېڅ لاره د عزت د بحالۍ نشته د علما د مدارس مونږ تاسو ته आवाज راکوي بس ته نور مزه په دغه لار د الله د ذلت ته تر اوسه پورې پکې مونږ ذلیله شو بس ته راواپس شئ عزت د الله په دین کې دی عزت د الله په قرآن کې دی عزت د الله په کتاب کې دی د عزت د بحالۍ قسم دی بله هېڅ لار نشته دی راواپس شئ د الله دین ته راشئ قرآن ته راشئ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون او یقین وکي محترم په مخ د ځمکه د دې مدرسو د دې علماو د دې نظم او استقبال لوی خیر خواهان نشته کوم معاشره کې چې دیني مدرسې ختم شي اهل حق علما ختم شي په دغه معاشره کې محترم هغه خلک خپل دین خپل تهذیب به ژوندی نشي ساتلی زما استاد دین او تهذیب حفاظت دا علما کې دا مدارس کله چې امریکای حمله نه وکړي بغداد په عراق باندې دغه زمانه کې شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثماني صاحب دامن برکاتو خپل سفرنامه کې لیکلي دي وایي بغداد ته لاړم د بغداد د مسلمانانو حالت مې وکتل دا وی رسم او رواج تور طریقې مې وکتي دا وی دینی مدرسو ته ورغلم شیخ الاسلام لیکلي دي بل هغه خلکو کې د اسلام هیڅ قسمه اثر په نظر نه بلچانه مې تاسو کو هغه په خواني ترس کې چرته مدرسې نشته ویل زه راو خو رجال تلاړ ول زور اغلب وې ما ورته چې هغه په خواني ترس کې چرته مدرسې نشته چې خلکو ګيري پګړې ودی جامې اوستي ځکه ته چې تاسو لاړ شي هغه شغل دي سمګيره خرولي برید خرولي انګريزي اختانه جوړ کړي پین شټه اوستي ټای لګولي هیڅ پته نه لګي را سره مسلمان هم دی
ولماته وی چل تلاړ چې وځي چې ورغلم ولل توقیه او مدرسه وا هغه مولوی شه به مخ یره وا تر چا ګری نه وی سپین ګیره علماء سره ملاقات وشو کله چې واپس راتلم هغه سپین ګیری عالم ډیر زیات وجړل بغداد هغه سپین ګیری ماته وی دومره وجړل لا ګیره په خپلم د سوالا به ماته وی د پاکستان مسلمانانو ته زما پیغام وایا او د پاکستان مسلمانانو الله د علم او د مدرسو د نعمت مون بغداد ولا تر کړو مون بغداد ولای نا قدرې وکړه رب را نه نعمت واغسلو نن پس روستر گزاړو خو هیڅ بلاس ناراضي د پاکستان مسلمانانو الله د علم او د مدرسو د نعمت تاسو د در کړي خبردار تاسو نه قدرې ولې کوي ورن الله به تاسو نه مواخلي به تاسو زمون په شان پس روستر گزاړي خو هیڅ بلاس ناراضي قدر به کوي ان شاء الله زور ان شاء الله